وإذ قال موسى او هر کله چې موسی علیه السلام له قوم خپل قوم ته اذكروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله علیکم چې پتا سو دې انجاکم هر کله چې هغه نجات درکړ تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون يسومونكم چې رسول وو تاسو ته سوء العذاب خراب عذاب ويذبحون اوجل وي ابناءكم زمن استاسو ويستحيون وجندي وي پر خود نساءكم خذ استاسو وفي ذلكم او بديك استاسو بلاء ازميخ من ربكم استاسو رب طرفنا عظيم ديلوي وان تاذن ربكم او هر کله چې اعلان کړو استارب لئن شکرتم کجر تاسو شکر کړو لازيدنكم نو زیات درکړم تاسو ته ولئن كفرتم کجر تاسو ناشکر کړو ان عذابي لشديد بشک زما عذاب ډیر سخت دی وقال موسى عليه السلام ان تكفروا کجر تاسو کافر شوي انتم تاسو ومن في الارض جميعا اغسوا في پاسمه کې ټول فان الله پس بشک الله جل شانه لا غني حميد بنياز استاید شوي دین مخی آیت مبارکو کې الله جل شانه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تسلی لپاره دا ارشاد فرمایي چې تا نه مخکې هم موږ پیغمبران دنیا ته راغلي دي لپاره چې هغه د هر قوم په ژبه کې خپل قوم چې د هدایت طرف ته راوبلي او د تیارونه رڼا طرف ته وباسي بیا الله تبارک وتعالى چاته چې وغواړي هدایت ورکړي او چاته چې وغواړي بېلاري او دغه شانتي حضرت موسی علیه السلام تذکره وشوه چې حضرت موسی علیه السلام ته معجزات الله جل شانه ورکو او تو فرمایي چې خپل قوم د تیارونه رڼا طرف ته د ظلماتو نور طرف ته وباسي او چې کوم تاریخي واقعات دي هغه ورته مخې ته کېده وذکرهم بأیام الله د الله هغه ورځې چې کوم الله جل شانه په خلکو باندې خو ورځې راوستې دي هغه ورته رایاد کړه او چاته چې عذابونه ورکړي دي هغه ورته رایاد کړه تاریخ ورته مخې ته کېده د قومونو د اقوامو تاریخ ورته بیان کړه او په دې تاریخي واقعاتو کې چې کوم د قومونو واقعات دي په دې کې ډېر لوی سبق دی هغه خلکو لپاره چې کوم صبر کوونکي او شکر گزار دي اوس په دې کې د حضرت موسی علیه السلام واقعي مختصر تذکرہ الله جل شانه په داسې انداز سره فرمایي چې هر کله موسی علیه السلام وی خپل قوم ته چې تاسو د الله جل شانه نعمتونه ځان ته یاد کړئ نعمتونه خو ډېر زیات او فاقي کې یو لوی نعمت دا و چې تاسو ته د فرعون د ظلم او ستم نه نجات ده او هغه فرعون چې تاسو ته ډېر بد عذاب درکو هغه په دې صورت کې چې تاسو کله معصوم پیدا شو نو پیدا کېدو سره به حساب حق او چې جنې پیدا شو نو په دې نیت سره به پرې خو دا چې دا به زموږ خادم زموږ وینځي نو الله تبارک وتعالى چې دې دغه ظالم د ازمایښت نه تاسو ته نجات درکړي او کله چې موسی علیه السلام دې قوم ته اعلان وکړ چې تاسو کچري دې نعمت شکر ادا کړئ نو تاسو ته الله جل شانه نور هم زیاتې او کچري تاسو ناشکري وکړئ د الله عذاب ډېر سخت دی او ورسره حضرت موسی علیه السلام د دې خبرې هم اتمام حجت فرمایي چې ازما قومه کچري تاسو او چې کوم په دې مقدس مکه باندې تاسو خلک دي دا ټول کچري د الله تبارک وتعالى نه فرمانه شي نو الله جل شانه په قدرتونو کې ذره برابر کمی هم ناراضي او دا شانتي د ټول کائنات د ټول مخلوقات چې الله جل شانه فرمانبردار شي اطاعت گزار شي عبادت گزار شي متقیان او پرهیزګاران شي د الله تبارک وتعالى په قدرتونو کې ذره برابر اضافه ناراضي دغه نیکی او بدی خدا د انسان ذات لا فائدہ ورکړي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها چا چې نیکی وکړه د خپل ذات لپاره فائدہ ده خپل ذات سره خبره کوي او چا چې بدی وکړه د وبال هم هغه باندې واذ قال موسى او هر کله چې موسی علیه السلام له قوم یې خپل قوم ته اذكروا نعمت الله یا کې نعمت الله علیکم چې پتا سو دي اذ انجاکم هر کله چې هغه نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون يسومونكم چې رسول به دي تاسو ته سوء العذاب خراب عذاب بد عذاب ويذبحون او وجلب ابناءكم زمن استاسو ويستحيون جندي به پر نساءكم خذ استاسو وفي ذلكم او بديك استاسو بلاء ازميخ من ربكم طرف رب استاسو عظيم دي قرآن عظیم الشان د حکمتونو او د بصیرتونو ډک کتاب دی چې په کوم ځای کې د کوم څه ضرورت وي هغه عمره یو اشارتن دی واقعي او حصہ ذکر شي صدا سے تاریخ کتاب نه چې هغه ابتدا نه انتها پوری او واقعات چې هغه بیان په قرآن عظیم الشان کې سوای د حضرت یوسف علیه السلام د واقعینا چې هغه د یوسف علیه السلام د بچپن نه تر اخره پوری تفصیل سره الله تبارک وتعالى دا واقعا ذکر کړی او دا وجم دا ذکر کړو چې الته کې يهوديانو پیغمبر اسلام نه يهوديانو مشرکین ته وی چې تاسو د نبی اسلام نه تاسو کوي چې دا د ابراهيم عليه السلام اولاد کنعان نه مصر ته څنګه راغله بني اسرائيل مصر ته څنګه راغله دا سوالو د يهوديانو طرف نه مشرکین ته خودل شو
چې دا برحق پیغمبر تاسو ته جواب دی. نو الله تبارک وتعالى د یوسف علیه السلام واقعا ابتداء انتها پوری مفصل ذکر فرمایي. سوای د یوسف علیه السلام د واقعا بل داسې واقعا نشته چې هغه ابتداء انتها پوری ذکر شوی. څنګه چې په دې کې مقصد انسانانو ته دعوت فکر ورکول دي، دعوت شکر ورکول دي، او هر یو قوم ته د دې خبرې یا دهانی ده چې مخکې تاسو حالت څنګه ازمایښتونه په تاسو باندې، مصیبتونه په تاسو باندې، چې اوس الله تبارک وتعالى په تاسو باندې خورز راوستي، عافیت ژوند درکو، سہولیات درکو، نعمتونه درکو، نو اوس د دې نعمتونو شکرګزاري وکړئ. څرنګه چې بني اسرائیل باندې یو حالت د تکلیف او د مشقت د پشانتي د نزول قرآن په وخت کې یو داسې زمانه و چې د مکې په خلکو باندې د يهودو او نصاراو د مشرکینو ظلمونه او تشدد، بربریت او ناانصافي او د پشانتي د ظلم یو بازار ګرم. بیا الله تبارک وتعالى هغه ورځې ختم کړي، فتح، نصرت، کامیابی، غلبه د مسلمانانو ورکړو. اوس دا نعمت ورته یادوي. او قرآن عظیم شان د هر دور لپاره دی چې موږ تاسو خپل ځان مخې ته کېږو. یو هغه زمانه وه چې په مسلمانانو باندې د انګریزانو طرف نه مظالمو، د هندوانو طرف نه مظالمو او دغه شانتي آزادانه عبادت پابندي وه، مختلف قسمه مشکلات. الله تبارک وتعالى هغه مشکلات په اسانتیا باندې بدل کړو او داسې نعمتونه، یو آزاد ریاست، یو آزاد مملکت او د الله تبارک وتعالى د قرآن د نافذ کولو لپاره یو بهترین موقع، د شریعت مطهره عادلانه نظام هغه نافذ کولو لپاره، هغه باندې عمل کولو لپاره یو بهترین موقع الله تبارک وتعالى موږ راکړی دی. خو موږ تاسو من حيث القوم چې ګورو د دې نعمت ناشکري کوو. الله تبارک وتعالى د مخکینی قومونو واقعات ذکر کوي چې کله د فرعون مظالمو الله تبارک وتعالى بني اسرائیل ته نجات ورکړ، دوی بیا ناشکري وکړه. د ناشکرۍ وبال بیا داسې راغی چې د هغوی شکلونه مسخ شو، شادوګان او بیزوګان ترې جوړ شو، خنزیران ترې جوړ شو، مختلف قسمه عذابونه باندې راغلل ناشکرۍ د وجې. دغه شانتي موږ او تاسو چې ګورو من حيث القوم د دې نعمت ناشکري کول لګیا یو، ناقدري کول لګیا یو چې څومره اسلامي او دیني ماحول الله تبارک وتعالى موږ راکړی دی، هغه عمر زیات ناشکري هم موږ او تاسو کې ده. د دې نعمتونو ناقدري، ناشکري په هر ځای کې مساجد، مدارس، مراکز د عبادت مواقع، د دین د زده کړې مواقع او په دین باندې د عمل کولو لپاره سہولیات او اسانتیا، دیني ماحول. خو موږ سره من حيث القوم د دې نعمتونو قدر نشته. دې لپاره الله تبارک وتعالى دا واقعات ذکر کوي. قرآن عظیم شان د هر زمانه لپاره دی، د هر دور لپاره دی، د هر وخت لپاره دی او دا زنده او جاوید معجزه ده د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې راتلونکي د هر دور لپاره، په هر دور باندې، په هر قوم باندې، په هر زمانه باندې نافذ کیږي. نو الله تبارک وتعالى یاد دهانی کوي چې هغه ازمایش او تکلیف ولا ورځ یاد کړئ چې کوم تاسو مخ یو او اوس دا نعمتونه چې کوم ما درکړي دا یاد کړئ. وان تأذن ربكم او هر کله چې اعلان وکړي تاسو رب لئن شکرتم کله تاسو شکر وکړو لازیدنکم زبا زیاد درکړم تاسو ته، ولئن کفرتم او کله تاسو ناشکری وکړه ان عذابی لشدید بشک زما عذاب ډېر سخت دی. د الله جل شانه قانون دی چې کوم خلق د الله تبارک وتعالى د نعمت قدردانی کوي او شکر ادا کوي، په نعمت کې زیاتوالی، ترقی او عروج راځي، او چې کله ناشکری راشي په نعمت باندې زوال راشي. وقال موسى او موسی عليه السلام ان تكفروا کله تاسو کافر شوي انتم تاسو ومن في الارض اغسل تفزمك جميعا طول فان الله لغني بشك الله جل شانه بنيازه حمید استایل شوی. نو زموږ استاد او د ټول انسانیت چې د څومره نیک اعمال دي کدا خپل انتها او عروج ته ورسي د الله سبحانه وتعالى په قدرتونو کې یو ذره برابر اضافت نه راځي. د په شان د ټول مخلوقات کې چې سرکش او باغی او نافرمان شي د الله تبارک وتعالى په قدرتونو کې څه کمی نه راځي، بلکې زموږ استاد د عبادت، زموږ استاد د اعمال صالحه، زموږ استاد تقوا او پرهیزګاری د دې فائدې چې رسنه صرف موږ تاسو ته رسي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ذره برابر چې کوم نیکی مونږ کو هغه موږ استاد مخه ته ودرېږي، او ذره برابر چې کوم بدی کو هغه موږ استاد مخه ته ودرېږي. الله جل شانه غنی دی، حمید دی، بے پروا ذات دی، بے نیاز ذات دی، استایل شوی ذات دی. د کائنات ذره ذره دغه حمد و ثنا بیانې، دغه تعریف بیانې، دغه د عظمت او د کبریایي چې قرار کوي. نو کومه تاسو دغه عبادت کو زموږ استاد جبا د الله په ذکر سره آباد شي، زموږ استاد اعضاء د الله تبارک وتعالى په عبادت باندې کولږي، دا کومه تاسو باندې د الله جل شانه احسان او نعمت دی چې کله موږ تاسو د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو او عبادت کوو او سجده کوو، دا زموږ څه کمال نه دی، دا د الله تبارک وتعالى توفیق دی، دا کرم دی، دا فضل دی، دا احسان دی. وګرنه په هر اعتبار سره موږ تاسو نه ډېر خلک موجود وي هغوی ته د دې سجدې توفیق نه ملایي. دا د توفیق خبره یعنی چا کې دا جرأت شته چې د احکام الحاکمین ذات نافرمانی نشي کولی، خو د توفیق خبره ده الله تبارک وتعالى چا ته د توفیق ورکوي او چا ته نه ورکوي، دا خو خبره. نو لهذا د نعمتونو قدردانی پکار دی، شکر پکار دی چې الله تبارک وتعالى د ایمان دولت، د صحت دولت، د اولاد نعمت او د شانتي دینی ماحول د الله تبارک وتعالى طرف نه دا یو نعمت د دې استحضار او د دې تذکرہ او د دې مذاکره
اصل سره پکاره چې دې شکر توفیق موږ تاسو ته ملوي